لوی لوی علما شتا په قرآن او حدیث حاوی علما شتا نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا لا ته چې څوک لای چې دا اب داسې معصومه داسې وړوکې بدن مې قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم شو بیا زما معتبري ختميږي چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپڑ مې کړې تختې با او کپڑ دې کړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه وویا زر او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاره دی وویا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او سوده نه پېژني دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې سوده دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملوی چې پندستون کې د سبق ویله د پیاڅه او سوده نه پېژني نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وایي چې دریم سواله مو کجي چې خلاصه کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي وایه دا څه شی دا نه اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب والله که په دې پوهېږي میله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژني غوڅکای چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې ویل قاضي صاحب درېیمه مو ووایه چې بس زه تختم وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا هغه والله که په دې هم پوهېږم چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژني اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی خبرې د ټاپ ټیپ ټوپ نه دي خبرې د علم دي او خبرې د قرآن او د حدیث دي راشئ جنازې پورې مې دا دومره قصه درته وکړه قرآن دلته کې دی چې تاسو د جنازې غرض پېژنئ چا چې د مړو جنازې کړي لاس اوچت کړي نه چا چې کړي لاس کړي دي کنه ٹھیک غرض یې پېژنئ وایه انشاءالله خدای ته جرګه کول غوږ کېده په دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی دی چې بېګاله به د سړي سره څه چل کېږي نشته شوی پلار دې مړي دا ځای د دردمن شوی دی چې د سره به په قبر کې بېګاله څه کېږي ووایئ په ایمان چې تحصیلدار یو سړی ونیسي څومره منډې جوړې کوي تر پېښوره راورسوي چې هله تحصیلدار نیولی دی ټیک شو او خدای راونیوه او په دومره تنګ ځای کې رانیولی دی دا دیړه جړل هم دي چې خدای د سره به بېګاله څه کېږي دا ستاسو نیت وي بیا د جنازې نیت دې قوم له نه ورځي د جنازې مونځ آسان ہے کی اور تچے سویا چنیات میرے ملوک میں واللہ اکبر کیا وطرو کے اللہم انا دا زمونگ سپینگیرو لنورزی کاکا تپکے سویا ہے پو وطرو کے چزب کے دریز علا قل ہویا استرال خمد اخلوکا مزدا کریے دو نرزی فکر د دنیا خبرې درځي جرګې درځي پردې فیصله کې او په وترو کې دی اللهم انا نزدا کړو بدبخت قوما د قیامت په ورځ یا په قبر کې به مطالبه وشي چې په وترو کې د کم کلمات ویلیو ونخلع ونترك من يفجرك څه به وایي بیا تا خدای پیژندلی او پیژندلی دیو نه څوک چې خدای یو مني
او دا الله په یووالي ور سره دلیل نوي دا ایمان ناقص دی دا ایمان باندې به ګټه نه کیږي الله یو دی داغه په یووالي دلیل وایا دلیل نه درځي دا ایمان ناقص دی پیغمبر د خدای را لېږلی برګوزیده پیغمبر دی داغه په پیغمبرۍ دلیل وایا او دلیل نه درځي دا ایمان ناقص دی نن قوم د قوم وده دی د پیغمبر په پیغمبرۍ دلایل دی قوم له نه د الله په یووالي دلایل دی قوم له نه دی خو وګورئ یو ډېر لوی سړی لوی نواب ما ته وی چې مولانا صاحب په عقل ما ته دا ثابته که چې خدای شته څه شی شته ټول وایي په عقل مال په عقل درته ثابته کم وی چې آو مال خلاص لور دې شته ویلې بالکل مال ځوانه ده که واده ده ویل ځوانه ده مال بیګاله به ته ځي او د خپلې ښځې په ځای به خپلې لور سره مجامعات کوي ویل دا ولې مال ولې ښځه دې هم ښځه ده او لور دې هم ښځه ده ښځې خو دواړه دي که نو زړه پرېږده ځوانې سره دا مجامعات ویل دا جایز دي مال دې ته دا ناجایز چا ویلي ناجایز ورته چا ویلي سړی حق بخش ستا دماغ دا مني چې ته خپلې لور سره بدفعلي وکړې ویلې نه زما عقل دا تقاضا نه کوي چې د لور سره بدفعلي وکړي مال دې عقل کې دې دغه خدای دی چې دا ستا په سر کې دا اچولي دي چې لور سره بدفعلي منع ده دغې ته خدای ما په دې خبره پوهېږي عقل سلیم وای دې ته چې دا ستا په دماغ کې واچول چې لور سره به دا کار نه کوي چې کم کار ته خپلې ښځې سره کوي دې ته خدای وایي بیا تاسو دا مشران سپینګیري خفه نه شئ چې مړی اوچت کي آیا لا خښولو ته یوسي دلته روټۍ شروع شي نه دا ګلې نه بس مونږ په دره کې خدا چلی تاسو نه خبر نه دا ده په ایمان ووایئ که ملای د ملا خوله ماته شو که میای د میا ماته شو که امی د امی ماته شو که ملکی د ملک ماته شو ښځه کونډه شوه بچي یتیمان شو کور وران شو ویرونه کېږي لګیا دی های 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 کور تباه شو په دغه وخت کې دا ګله ستا تېرېږي څنګه پته په تورو خاورو موړ شي تاسو انسانان ځان ته وایئ زه ملا ځان ته وایم ما به خدای پرېږدي ما به خدای وبخي پیغمبر خو ویلی دي چې مشرق کې د یو سړي په سر دردي او ته په مغرب کې ورسره ځان په تبې ونه نیسې هم به ایمان نه تېری تا سره کور وران شو ستا دا دومره دومره ګلې تېرېږي څنګه سوچ وکئ عقل فکر وکئ مونږ خو تباه یو دنیا هم ښه ده ډېره اوس خو نور هم ښه شوه دا اوبه دي او ولي دي او دا لوی لوی قلاګانې دي او صاحبه اوس هم یو دروازه ولیده دا دروازه یې د لندن نه راوړو او صاحبه غر بر دی او ټرپر دی او موټر دی هر نوی ماډل چې په سمندر را کوشي اول پکې اپریدی ناست دي دنیا هم ډېره ښه شوې ده خو د آخرت د ښه کېدو تصور دنیا خدای درته ښه کړه د آخرت تصور د بل درد زړه کې پیدا ښه شی چې خورې سوچ وکړه چې هسې نه چې ما سره ګاونډ کې چا اوږې شپه نه یې تېره کړي واورئ دا کلی دی په دې کلي کې که یو سړي بې بړستنې شپه تېره کړه یا یې نهاره شپه تېره کړه په خدای مې دې قسمي دا ټول کلی به الله په جهنم کې پیچ ټول کلی یو حضرت عمر به وی چې که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شم الله به تپوس زمانه کوي زکات الله څه فرض کړی دا الله زکات ته څه ضرورت دا معنا چې تعالی خدای درکړي دي
غریبو پسې وګرځه چې څوک پاسمانده پاتې نشي. پروژه کې دا سرسایت څه دپاره ضروري ده؟ دې دپاره چې د لوی اختر ورځ د چا غریب نغری سوړ پاتې نشي. خبره پوهېږئ؟ تا خو نغری ګرم دی، ګډ دی حلال کړی، وریجې دي، غوړي دي، هاکو دي، جوړ دي. که په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې شو، الله به ټوله علاقه په جهنم کې پیچي. اوس تاسو به وایئ چې ما څوک یې راغورځولي دي د کابر ناوخوا چې څه وي لاندې به وي. یو بزرگ تېرېدو د بل بزرگ په قبر ورته آواز وکړو سال دی. بزرگ ورته لاندې نه آواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولې. تاسو پوه شوئ په خبره؟ نو د نیکانو او د بزرگانو هم نشینی اختیار کوي، د نیکانو قرب اختیار کوي. زما په خیال چې دی وخت کې خالص الله والا ډله چې دا تبلیغ والا دي، خدای دې مونږ ټولو ته توفیق راکړي چې دغه لار کې مونږ هم وځو. ما عملی طور بستره تر اوسه نه ده پوګه کړې، لیکن ایمان مې دا دی چې د 1,40,000 پیغمبرانو کار څه د قوم تعلق خدای سره جوړول، دوی مغه کار کوي. الله دې ته نور زیات خدمت وای او د خپل تیرا د عزیزانو د لاس وجنا چې دا خلق الله دومره نیکان کړه د دې ډلې په برکت. والله چې دې ډلې سره مې اوس نور زیات محبت شوی. پروسه کال دلی ته تلم، تبلیغي مرکز ته لاړم. تبلیغي مرکز په دلی کې د هندو په سینه دی او په لوډ سپیکر اذان کیږي او مازیګر د حدیث بیان په لوډ سپیکر کیږي. هندوان ټول سرنګون ناستی چې بیان ختم شي بیا سودا ورکول شو. په جنازو مغاوره کېږي، امام مخ کې ولاړی تو ورپسې ولاړې الله اکبر وای. ما سره دا غم لې چې دا ماما بنن بیګاله د چا میلموي، څنګه پولیس به گرفتار کی او په څنګه عدالت کې به پیشي وي. ما سره مخ کې دا غم ني، تر پسې ولاړې دعا وکړي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا دعا کوي کنه؟ درې ورځې په کټونو ناستې دا وایي که بل څه وایي؟ اول خو دا دوا دردانه تاسو دې مړي ته پکې څه ووایي؟ الله اکبر الله اکبر کنه جی؟ تاسو مړي ته پکې څه دوا وکړه؟ خدای مرکه درې ورځې ناسته مم فضول ده. بس و چې چوره شي دوا به وکړو الله اکبر الله. والله که مړي ته پکې ټکې ویلې کی دیکھو ګوره دعا چل زده کوي. دعا بکې اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اول به خدا ما وبخي چې ته د دې اهل جوړ شي چې بل د پاره بخنه وغواړي او بیا دا مړی وبخي. پتش الله اکبر الله اکبر په کار نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د مرګ نه وروسته د کوم شي په تمه وي چې دا شی به ما وبخي، هغه هم د نیت پورې تعلق لري، نه د وروسته ولاړو نیت ټیکي او نه زما نیت ټیکي. زم دا وایم چې شکر دی چې مړ شو غوا مې لنګه شوه، چرته به مسله راته ملو شي او چرته به کپنی او چرته به جامی کنه جوڑے موڑے. وہی تیری بربادی میں ہے، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراچ، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراچ، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراچ. تا څه خیال په دې ملک کې بوټوم ډېرې جرړې اچولې او چغې به والے مای میجارټي چې د علماو په دې تیاره شکن توپ ولګېدو میجارټي څه شوه او انجام څه شو. یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ،
یا بدعوا د مصطفی د محبت نه کوي، یا خو بداوي چې د ما دا ملک د فوجیانو د پلار جایگیر دی، د بل چا حق پکې نشته، ډنډې لاندې به حکومت کې، یا به د اسلام شرمون کیا په دې ملک به د اسلام نامه نه علی، یا به زمونږ خدای تا په زیړه خپه د دې ملک نه ورکوي. تا څه خیال ته یې څوک پیرنګیانو په 200 کاله حکومت کې د اسلام ټکې دومره نو شرموله لکه د چې په دې 10 کاله کې وشرموله. والله کرانه په آرام خوب وکې ترغه بعد په آرام نه کینو چې ترسوم د پاکستان قانون قرآن کړی نه. دا ساربه د ضیاءالحق او د گورنر تالی ساټ د دوی په خپو کې به پړی اچوم او په سړکو به راکاږم او لیونی سپي به ورپسې خوشي. پرون مې په پینډای کې ووی چې دا ملک د یو څو جایگیردارو د پلار جایگیر نه دی، دا پیرنګیانو چې چاله ځمکې په جایگیرونو کې ورکړې وې، والله چې دا ځمکې د دوی نه والم او غریب لی ورکم. جنیجو دروغ وی، سات مرله سکیم، دا دروغ وی. دې له به لیوني خدای پیدا کوي، د دې سرمایهدارو نه به علي او په دې غریبو به تقسیموي. ما وی یو ټکی ور سره زما اړه کې زیات دی، دا د دوی لونه چې پیغلې زړې شوې او غټ سنډا ولا نه پیدا کیږي، دا ټول طالبان به ښځو ګرځي، والله د دوی لونه بدبینی نکاح کړي دوی ته ور. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ایمان دا پیدا کوي. علماء او طالبانو ته وایم پالواګانو جګړې مه کوئ، حلوا شته او نشته او کیر شته او نشته او پلانې شته او نشته، دا کړتې پړتې پرېږدئ، میدان ته راوځئ او د دې ملک قانون بدل کړئ. 40 کاله وشو، نن د تاڼې نه والا تر سپریم کورټه پورې د لارډ میکالې قانون دی، د انګریز جوړ کړی قانون دی، دا ستا پولیټیکلی دا ټول د انګریز قانون. غیرت او ایمان پیدا کوي، د ملک قانون بدل کوي. قوم در پوری خان دی چې ملیان دي پالواګانې جګړې، مړی پسې حلوا شته او نشته، لکه مړی پسې د مړی خدای کور ران که لکه چې ورانې شو. تاسو وایئ په ایمان، ما ته خدا خبرې کول خوندم نه راکوي، خو بعضې وخت کې مجبور شم. که مړی پسې چا حلوا وکړه نو وایئ په ایمان دا مړی پې بخلی کېږي. یو سړی دې خوا وګورئ، عقلی خبرې کوي. دا پولیټیکل تحصیلدار دی، ستاسو په دې باړه کې تحصیل کې ناست، د خاصدار راغه. اول خو د خاصدارو ته وګوره، د چا غوږ نه د چا پوزه نه د چا سترګه نه، داسې مات ګوډ غوندې چې خاصداري. خیال دې راغی دغه مات ګوډ راغله چې تحصیلدار صاحب حکم دا مخکې شه، ته چې ځان ته څه وایې ورسره روان شي، ورځئ ورسره که نه ورځئ، خړ غوږونه دې نیولي او روان چې صاحب وخت آیې صاحب. ته تحصیلدار درته وویلی چې دا پولیټیکلي دفعې لاندې خاصدارو ته وایي چې دې حوالات کې واچوئ، او په دغه وخت کې ته رامنډه کې او د باړې بازار نه یو لوی خانک د حلوا یو سیو تحصیلدار ته کې چې صاحب د حلوا وخوره، خو دا ملک صاحب را پرېږده، را پرېږدي پرېږدي دا ولې په حلوا هم نه پرېږدي. د انګریز د حکومت تحصیلدار خو په لوی خانک حلوا ستا نیولی نه پرېږدي، او خدای چې څوک راونیسي به ستا په حلواګانو پرېږدي. دا ستاسو عقل دی، دا تاسو سوچ دی. یا ادیرې له ورسره مالګې یوسئ یا غنم یوسئ. زه دا نه وایم چې دا ناروا دي او کفر، زه
زما دا ایمان دی چې د کال 12 میاشتې مړو پسې خیرات کوا، دا ډېر ښه کار دی. خو عقیده دا ساتل چې په ژوند هر څه کې او د مرګ نه وروستو ملا له 200 روپۍ اسقاط او ګوړې او مټیانې او یا چې د مالګې ادیرې ته یو څه جوړ برې شو چې جانات توتی شي. دغه وګورئ پیغمبر خپلې لور ته ویلي، لور ته، لورې څوک وه؟ ټول وویل خپلې لور ته وایي یا فاطمه سلیني ما شئتِ، اے فاطمه دنیا کې د کڅ کار وینو ما ته ووایه چې وی کما. خو بچیا ډېر خیال کوا که په قیامت کې ته قرآن د خدای قانون لې بچیت که قیامت کې ته قرآن راونیوي نو زه به د خلاصولی نشم. لور ته اے بچیا که ته په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به د خلاصولی نشم. نوح علیہ السلام څومره لوی جلیل القدر پیغمبر و، زوی غرقېده، وی یا الله بچے میں تباہ شو. الله ورته څه وی؟ انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اے نوح ته د 9 کالو پیغمبرې دا ډستا زوی نه دی ځکه چې عمل ستا غوندې نه دی. نو که د پیغمبر بچې د پیغمبر په لار نه یو خدای نه پریدي، د پیغمبر لور ته پیغمبر وایي چې که قیامت کې قانون راونیوي نو زه د خلاصولی نشم. ته او زه د کومې مور زامن یو چې زما او ستا عمل به د پیغمبر غوندې او د قرآن مطابق نه او په مالګو او په ګوړو به تخلاص. بیا په جنازه به خلاص راوړئ قرآن دلته کېدی او ټول پې سره لاس ږدو. دا د ټوکو خبرې نه دي، دغه استادان به یې پرېږدي، دا هم ستاسو تیراوال ملا دی، دا به یې پرېږدي. قرآن راوړئ دلته. قانون څه دی؟ انما الاعمال بالنیات. مولانا صاحب ٹھیک تھا، انما الاعمال بالنیات. لو علماء دنن هم دو ناست د ټاپ علماء اسی ډیر دي، قاضیان به ډیری. هغه پیرا کې یو مولا چرته تلو چې مولا تلو نو الته خو یو لوی قاضي و، اوس خو تیراوالو باندې خدای لوی مهربانه یو لا تبلیغی اجتماع ته تلو متیرا ته هغه پیروز خیلو ته. نو چې پلار را روانم نه دا زلمی الکان دي او بسترې پوګي. الکه څه کوي؟ ویجی سیروزه لا روان دوا کا چخلای مو کامیاب. ما مرګرو ته خال می د کونډې په مخ اولید جونه د خواري شي چې ډیر نګ دي خالونه. خال می د کونډې په مخ اولید داغه تیرا ده چې سړی نه به جامې وستي او به چې ورکه خبر اورو غریب بیا را واپس شو دی یاري چې دا روبخ کا بیا نه تکلمونز نه کی داغه تیرا. نن نور ملکونو له تیراوال تبلیغی دعوتونو تروان د باره اجتماع تار کال زر اعظم دا سپینګری پکې ګرځي دوستانو لیار پرېګ دو دوستانو دلته کېنو دوستانو موږ د سپینګرو دا خبرې موږ سپینګرو خو بس بل کا دبا کې چکاري واچو غړابه تو پاده تو پاپلم موږ سپینګری خدا دا سپینګری مالو سوګر دا د تبلیغ د برکت دا د مولانا الیاس د برکت رحمه الله تعالی وتبارک. الله دې کروڑونه رحمتونه داغه په قبر وره. تاسو راشي پروس کې چې کم کار تبلیغ کړه ده عقل به مخ. په چین کې د چین د پیکینګ امام راغله او خطیب ما ته وی چې زه مرقات شرم مشکات علم مال پاغي څه کې ما ته انا مدرس عربي وی
ملانا والفي پيكينگ کې زم مشکات لولوما وچه درسنا فارغ شم انا اشغل في التبلیغ بیا تبلیغ کې مشغول والله زرا چینیان میں مسلمانان کړي لا زرا ورشي په امریکا کې وګورئ چې د امریکا په سینه د تبلیغ کم کار کوي ورشي په لندن کې وګورئ ننستا پاکستان شریف کې وہ تبلیغیان مارا دونوں امریکہ نے پیسے ارچی بیا صاحبہ یہ پیرو آغا دے تبلیغیانو خلاف ما تا چاہوئے مال خبرک ہے غاگ مکو پریتا اس دس رچ زان پتلا کیا چاہے من کارون اڈیر دی رحمان بابا تا چاہوئے وی رازہ دلتا ملار اغلے دے تقریر کئی اگر تل رحمان دم روزگار نہ دے دکار دا عشقا چه غوگونی سی ناسخ غندی اوزگار دا اوزگار دے زدہ عشق پکار کے گیر ما زمون پا سر دیر کارونا دی دا اوزگار دے وہ یو ٹکے در تکو پیرانم دعا کئی تبلیغیانم دعا کئی کئی کنکے ٹک شو پیرانم دین خی تبلیغیانم دین خی پیرانم امامتی کئی تبلیغیانم امامتی کئی ٹک شو فرق پکے سر فرق پکے دا دے چی پیر تبلیغ دعا امامات پا پیسو کئی اور تبلیغیانی مفت کئی کئی کہ نہیں کئی مفت دعا در تکی اور درنے کئی دل خود تلاس ورگا جسے بے دوانا بمینو بس وہ چلاس تف امین وہ دے خیر کے اور چلاس تے ڈاکو یا اللہ کاروبار کے برکات کے اگر کا کاروبار دے ہیروئن کئیم خوات کے ڈیر برکات کے ایک دے خیال دے رہا ہے دا شراب و کاروبار کے خوات کے ڈیر برکات کے ایک دے کدے حرام کاروباری سڑی تا دعا اکڑا ستا بیڑا تباہ بیڑا دے غرکش